هر هغه بچی زما د خبره ووري کوم بچی چې په دې جبه باندې مور ته کنځلې وکړي پلار ته کنځلې وکړي دې او چې په مخ د زما زمانه بل بدترین انسان نشته نبی اسلام اعلان وکړ غزا ته صحابه کرام راټول شو ټول اسلحه راغست په دې کې نوجوان صحابي د ځان اسلحه او کړی د تور راغست دي یو صحابي نبی عليه الصلاه والسلام د الله پاک پیغمبر د نوجوان صحابي مستاس سره غزا روان دي په کور کې ګوري بډای مور ده او د خدمت بل څوک شته دی نو تاسو غزا روان دي نبی اسلام د صحابي روغ ته ویل څه کوي د الله پاک پیغمبر سره غزا لازم کړه ما سره غزا لازم او کور کې د مور شته دی او د الله پاک پیغمبر بډای مور کور کې شته بل څوک د خدمت شته نه د خدمت په څوک نشته نبی اسلام فرمایي زما صحابه کرام راټول شاب د چا چې پلار ژوندې ده کنه د دې کور ته لاړ شي نظام د پلار ته دي او ځان ته د نبی اسلام د حدیث را یاد کا چې دا پلار د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ده نو د خپل پلار ته ګور وای دا زما د جنت دروازه ده شریعت مبارکات د مور او پلار چې کوم حقوق بیان کړی دي کو په هغه باندې عمل وشي کنه په هیڅ یو کور کې حقوق نه ځلم دا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابي راغی اذا الله پاک پیغمبره فما باندې د مور او پلار صح دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر مختصر وفرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل د مور او پلار ستا جنت هم دی او جهنم هم دی بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل یو صحابي راغی په ما باندې د پلار صح دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفقان د پلار خفقان دې وجه خبره کومه کله سره دا وی کنه چې زما رب خپه دي کو خوشاله دي دا حساب د ځان سره کوي چې زما رب خپه دي کو خوشاله قدیلن آسان کار دی کور ته لاړ شه خپل پلار ته وګوره کو پلار د رضا او زما رب څه دی رضا او کو پلار د خپه او زما رب څه دی خپه دی لکه نبی اسلام فرمایلی دي د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفقان د پلار په خفقان کې پلار رضا پلار خفه رب خفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته فرمایي وی ای زما صحابي دا پلار چې د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ده دا منځنۍ دروازه ده زه هغه خلکو ته هم د چا پلاران چې ژوند دي الله دې لري او د چا والدین چې وفات شوي الله دې مغفرت وکړي د چا چې پلار ژوند دی کنه د کور ته لاړ شي نظام د پلار ته دې وګوره او ځان ته د نبی اسلام دا حدیث را یاد کا چې دا پلار د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ده نو د خپل پلار ته ګوره وای دا زما د جنت دروازه ده او د کور کې د پلار ته ګوره او بس دا حدیث ځان ته راته دا زما د جنت منځنۍ دروازه ده کو دا پلار مې رضاو خدا دروازه کوله کو دا پلار مې خبرو دغه دروازه په ما باندې سره بند بچیا ته خبري ستا دی مور به څومره تکلیف برداشت کړي د مرګ چپی ستا مور تیری کړي دي وی هغې کې به د یوې ګړۍ حق ادا کړي ګړۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی خوب کې می جنت ولیده جنت کې می د یو صحابي د تلاوت आवाज اوري ما تاسو کو دا زما صحابي نه دی چې ولې نه دی زما صحابي و په جنت کې تلاوت را आवाज را ما تاسو کو چې د دې صحابي څه عمل له چې الله دومره مقبولیت ورکړي دی چې جنت کې تلاوت اورېدي شي ما ته وی دا پلانې صحابي دی ما عمل یې څه دی ما ته وی وکانا ابر الناس بامه دا صحابي د قران قاریم دی او د مور ډیر منونکی دی د مور ډیر تابعدار دی نو دی چې تلاوت شروع کې الله تلاوت په جنت کې جنتیانو ته اوري تلاوت الله دومره قبولیت د مور په خپو کې دی د مور او پلار نافرمان چې هغه ک ليله القدر پر راشي الله دعا نه قبلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد رضا د رب پر رضا د پلار کې دا خفقان د رب په خفقان د پلار کې دی چا نه پلار خپه دی ددن رب خپه دی چا نه پلار خوشاله دی ددن رب خوشاله دی نبی علیہ السلام فرمای الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه ده دا د جنت د مین دروازه چې دا غستا پلار دی وی ګیرې نشته چرسی دی وی لوپر دی وی زوام ک ګیرې نه د دې تپوس پته الله ک چرسی دی د دې تپوس پته الله کی تا د پاره د جنت د مینز دروازه چې دا هغه دا پلار دی شکر نو باسي چې کور کې پلار شتا داسې 15 منټه خپې چاپی کوه او دې مخ ته ګوره وای دا زما د جنت د مین دروازه ده دا زما هغه بابا دی چې د رب رضا زما د بابا په رضا کې ده د رب خفقان زما د بابا په خفقان کې ډیر لوی سرمایه د والدین چې د چا ژوندي جبرئیل امین راغی نبی علیہ السلام ته داسې کېناستو وی د الله حبیبه د قیامت نښه به څه
قیامت کله دی؟ وی ما ته پته نشته څنګه چې تا ته پته نشته. جبریل امین د نبی علیہ السلام د تپوس بیا ورته وی نخه به یې سي. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل ان تلد الامة ربتها، چې کله وین زراولږي خپله آقڼه وزیږي. څه مطلب؟ وی چې کله میندې په معاشره کې ذلیله شي دا د قیامت نښه ده.